السلام علیکم. یو کس چې خپل ښځه په زنا باندې سیکي باید چې څه ورسره وکړي. عزتمن د دې هر څه نه مخکې زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټاټۍ نښانه ووهئ چې یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. یو بې غیرته سړی و چې هغه خپله ښځه چا سره سیکه خو هېڅ غږ یې ورته ونه کړو او د څه د وجې ورته غږ ونه کړو. عزتمن د دې ښځې نه د خپل خاوند ډېره سخت خوشحاله و ولې چې د باندې به یې کار ته به یې نه پرېښودلو او هر څه به ورته تیار راتلل. خو په یوه ورځ ګاونډیان پرې خبر شولو چې دا ښځه مرداره ده، زناکاره ده، دا دغه شانتې غلطه ښځه ده. او بیا یې ورته خاوند ته وویلې. دغه ګاونډیانو دا فکر کوو چې د دې ښځې خاوند ته به دا پته نه وي چې د ده ښځه دغه شانتې زناکاره ده او خلکو سره دا غلط کار نه کوي. نو دې ګاونډیانو ته دغه خاوند ته په جواب کې وایي چې یعنې زما ښځه یوه شریفه ښځه ده، هغوی هېڅکله دغه شانتې کار نشي کولی، یعنې هغه هېڅکله دغه شانتې غلط کار نشي کولی. دا پې تاسو یو الزام لګوئ. نو هغه ګاونډیانو ورته ویلې صحیح ده، زه بس چې موږ پې الزام لګو نو دا به موږ تا وښیو چې راشه د ښځې سره دې دغه شانتې غلط کارونه کېږي. په بله ورځ دې ښځې له سړی راغلو او د دې ښځې د خپل خاوند په کور کې و او د دغه د خاوند په مخامخ ورسره دغه سره دغه شانتې دا غلط کارونه کوي او دا بې غیرته ورته بهر ناستی دی او هېڅ ورته نه وي. خو هغه ګاونډیانو دغه سړی سیک و چې د دوی کور ته دننه شولو او دغه ګاونډیان یې بیا د دغه ښځې خاوند پسې ګرځېدل چې راشه کور ته دې کس راغلی. خو دغه ګاونډیانو ته دا پته نشته چې خاوند د دې په خپل کور کې ناست دی. هر څه کار ورسره کېږي نو د دغه خاوند د بې غیرته د لاسه ورسره کېږي. ولې چې خاوند ښځې ته څه وایي نو بیا به ورته وایي چې زه ته اوس کار کوه او ته ګټه چې مونږ دا غلط کارونه نه کوو. عزتمنو تاسو د دې سړي په هره باندې څه خیر دی. داسې بې غیرته د الله تعالی د دې دنیا نه ورک او تباه او برباد کړي. ثم امین. عزتمنو کو چې زموږ په دې چینل کې نوي وي حتما درته زموږ دا چینل درته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نښانه ووهئ چې یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.